نبی اسلام مبارک یو صحابي دی بیمار شو او داسې بیمار شو چې خپو کې دردونه شو. اول به ګرځېده بیا د ګرځېدو نه پاتې شو. چې د ګرځېدو نه پاتې شو په کټ سملاسته خپو به داسې دردونه کول. صحابي وایي هغه درد والا طاقت ما نه لرله، دومره چغې به مې د هغه دردونو نه والې. طبیب له چې لاړم، اوس د نبی اسلام د شاګردانو د غم مې طبیب له چې لاړم، هغه چې زما خپې وکتې ما ته وایي ایکسپایر شوي دي او داسې بیماري لګېدلې ده. په پښتو کې ورته موږ اوس ورته موږ کینسر وایو. داسې هغه وخت کې کینسر نه خو یو لاعلاجه بیماري وه. ورته یې وایي دا بیماري داسې بیماري ده چې دا خپې به درنه کټ کوم او که خپې درنه کټ نه کړم نو بیماري دې ټول وجود ته ځي. ده وایي ښه، وایي صحیح ده نو چې د الله په دې کې رضا ده او زما نه خپې کټ کړې نو کټ کړه. نو هغه زمانه کې به د شرابو یو ګوټ ورکو او هغه شراب به عام شراب نو، هغه شراب به 15-10 کاله زاړه شراب و چې شراب څومره 3 سیزونه چې څومره زړیږي نو دومره خوږیږي. یو شراب چې څومره زړیږي نشه پکې سیوا کېږي. یو شباب نوجوانی چې څومره زیاتیږي د انسان شهوت زیاتیږي، تاسو ته پته لګي. او دریم نمبر رباب چې څومره زړیږي ټنګ یې خوږیږي، د هغه په سر کې خوږوالی پیدا کېږي. د علما کرامو 3 سیزونه چې څومره زړیږي دومره پکې سر پیدا کېږي. په هغه کې اول شراب دی. شراب چې څومره زړیږي دومره د دې نشه تیزیږي. وایي د 15 کالو زاړه شراب یې ورکول چې د دې نه ګوټوکه چې نشه چې خپې درنه کټ کړم. د هغه وخت د خپې د کټ کېدو دپاره څومره په عرب یې ډایرکټ کټ کولې. د ما محترم توجه غواړم ستاسو. دا صحابي وایي د شرابو خو نبی اسلام مبارک قرآن کې منع راغلی ده او نبی اسلام په دې سخت وعید ذکر کړی شراب خو نشم څکلی دي. هغه وایي د بیمارۍ په حالت کې عذر دې څکلی شي. هغه وایي عذر دی خو ماله داسې دغه نه د زندګي نه ده پکار، ماله مرګ پکار دی خو د محمد رسول الله نافرماني نشم کولی. د ما محترم دا کار نشم کولی. هغه وایي صحیح ده چې تو ته ټینګېدی شو. وایي سمې لو وایي ګوره ما وایي چې صحابي سملو زما محترمو ډېر ګران کار دی. اره وله په د خپو باندې کېښوده چې څنګه وله دا سرمن ریبله ګویه د سترګو نه اوښکې بهېدې. ګویه چې کله دا اره غوښې ته ورسېده ګویه د خولې نه اواز ووته، چغې وتې، حتی تر دې پورې چې دغه درد دومره سیوا شو دا صحابي بېهوشه شو. دی پوه شو چې صحابي بېهوشه شو و د اره نورم تیزه کړه، غوښې نه هډوکې ته ورسېده. دواړه خپې ته کټ کړ. زما محترمو کله چې دواړه خپې کټ کړې خوا کې ورسره ایښې وې او تا نه تپوس کوم ای مسلمانه کله چې دنه یو ګوته ته دا تصور وکړه چې زمانه دا ګوته لاړه نو څه دی خیال دی؟ دا سوچ ته نشي کولی چې دا ګوته مې لاړه. د یو انسان نه 2 خپې کټ کېږي او بیا ایمان او د الله نه ير مې دواړه خپې چې ته کټ شوې. وایي صحابي نه دواړه خپې کټ شوې. کله چې په هوش کې راغی دومره دردونه یې کول، د درد داسې انتها وه. صحابي وایي قسم دې د سترګو په ځای د سترګو نه مې د اوښکو په ځای باندې وینې تلې. زما محترم داسې درد او خپې مې لاس کې ونیولې او الله ته مې داسې وسیله کړې. ما وی ربا ډېر خوشحاله یم پتې باندې چې دا خپې زمانه کټ شو. انتهایی خوشحاله یم، الله په دا حال باندې خوشحاله یم. ربا چې ته زمانه رضا یې نو خدایه زه پې رضا یم. دا طبیب وایي ما ورته عجیبه سړی خپې دنه کټ شو او ته خوشحاله. هغه ما ته صحابي جواب کې څه وویل؟ وایي خوشحاله به ولې نه یم؟ قسم دې د کله نه چې مې ایمان قبول کړی دی، اسلام ته مې انټري کړې ده، اسلام ته داخل شوم. زما دا خپې چې مې لاس کې نیولې دې خپو باندې زه چېرته غلط ځای ته تللی نه یم. دې خپې زما په وجود کې دننه د الله نافرماني چېرته نه ده کړې، چېرته د نبي اسلام نافرماني زمانه نه ده شوې. نن زمانه دا خپې کټ شوې. د الله په رضا باندې خوشحاله یم، د الله په فیصله باندې رضا یم. الله چې په ما کوم درد راوستی دی رضا یم، الله چې کوم تکلیف راوستی دی رضا یم. دا تکلیف په ما باندې الله راوستی دی او د الله په فیصله او رضا باندې زما رضا ده. د ټولو نه انتهایی په دا باندې رضا یم چې په دا خپو باندې ما چېرته په ټوله زندګۍ کې د الله نافرماني نه ده کړې. هغه طبیب وایي قسم دی چې ما اورېدلي چې د محمد رسول الله شاګردانو ته په دنیا کې د جنت ټکټونه او اعلان هسې نه ده شوي. دا ما دا حالت ولیده. زما محترم د نبی اسلام شاګردانو ته د جنت ټکټونه چې قرآن کې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه داسې قوم دی چې د دې نه زه رب رضا یم او دا صحابه به زمانه رضا یي. د ما محترم صحابه داسې قوم دی. یا نبی اسلام فرمایي فمن احبهم فبحبي احبهم. صحابه داسې قوم دی چې د دې سره محبت دا ډایرکټ زما د محمد رسول الله سره مینه ده. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. او د دې سره بغض دا د ما د محمد سره بغض دی. د ما محترم هغه خلکو کې د الله نه دومره یره وه چې نشه او دغه نه و. زما محترم د الله نه پکې یره او د الله په فیصله باندې داسې رضا و. د ما محترم هغه خلکو د
صلوات